أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. سورة الأعراف 168 نمبر آیت. په دې آیات کې د بنی اسرائیل او دویم عذاب ذکر کیږي چې د قیامت پورې ودی باندې د عذاب مسلط دوی نه بلری کیږي نه صبر چې دوی د خپل کفر نه د خپل دغه جرایمو نه توبه نه ایستلی نو دویم عذاب په الله تعالی دا مسلط کړی دی چې وقطعناهم فی الارض امما الله تعالی ټوټه ټوټه کړی دی دوی لره پس مګه کې امما په فرقو کې قطعنا تقطيع چې کوم دنه کټ کور ته ویل کی پرې کور ته ویل کی الله تعالی وایي دوی موږ زمکه مختلفو حصو باندې خواره کړی دي یو ځای ژوند نشي تیرولای دغه نعمت الله خستلې د یو ځای باندې دوی پاتې کېدې نشي دنیا په مختلفو حصو کې د ژوند تیري جدا جدا علاقو باندې د آیات نه معلومیږي دا چې د یو مذهب او د یو قوم خورېدل جدا جدا کېدل دا عذاب دا ټیک کار نه او د اجتماعي ژوند تیرول دا نعمت لوی نعمت نه بنی اسرائیل اگر چې خپلو کې یو مذهب او یو عقیده لري یو والي لري لیکن دنیا په خاوره کې دوی یو ځای ژوند تیرول نشي او لري وسیږي دا بل عذاب شي والله وقطعناهم من پر کړي دي دوی لرا ټوټه ټوټه کړي دوی لرا پزماګه کې امامن په فرقو کې دوی ته موږ تقسیم کړي دي پزما کې خواره کړي دي جدا جدا ډاري دي جدا جدا خاور باندې ژوند تیري نو فرقې جوړېدل ډلې کېدل او پزما کې ځان کېدل د عذابونو یو قسم دی منهم الصالحون بعض بدی کې نیکان خلق دي يهوديانو کې ځنې خلق نیکان شته اوس دا د دې دغه نیکانو نه څوک مراد دي کم پکې نیکان آیا دې زمانہ کې پکې هم نیکان بګنی موجود دي دا خبره شو نو د دې باره کې معرف القرآن د مفسرینو په حواله سره دوا اقوال نقل کړي دي یو قول دا چې منهم الصالحون بعضی بدی کې نیکان دي یعنی د موسی علیه السلام د زمانې نه راواله د تورات د نازلېدلو پورې او د قرآن د نازلېدلو پورې په دې کې ځینې داسې خلک وو چې په تورات باندې به ټیک عمل کاو او دغه تورات کې به تحریف نه کاو خپل ځان نه به احکام ګډوډ کول نه پیسو باندې به احکام بدلول نه نو دا هغه خبر ده چې کله موسی علیه السلام پیغمبري په دنیا کې رایج و او د موسی علیه السلام کتاب تورات منسوخ شوی نو دوی پکې نیکان پکې موجود وو تورات باندې به عمل کاو او تورات کې به تحریف او تبديل نه کاو نو معلومه ده چې د دې امت نه مخکې نه خبره شو دویم احتمال معارض دا نقل کړی دی چې ممکنه ده چې منهم الصالحون الصالحین نو هغه يهوديان مرادي چې کوم د نبی عليه السلام دراتلو نو ورسره په نبی عليه السلام ایمان راوړل د قرآن منل او ومنهم دون ذلك ان خلق مراد چې نه راوړل په دې ایمان لیکن غالب ادا د شردین مراد د غدوان اقوال چې مراد صالحین نه خلق مراد دي چې کله تورات آسماني کتاب منسوخ شوی نو او ردی شریعت په دنیا کې نافذ نو دا دي خلکو په تورات باندې صحیح عمل کوي تورات کې به تحریف نه کوي به دغه زمانہ چې تیر شو ورستانه زمانہ کې چې کوم يهوديان په نبی عليه السلام باندې ایمان راوړل قرآن منل دي دغه به هم صالحان دي نو دا صالحان به کې دوه قسم نشو یو هغه تورات باندې په کله کې ایمان نه وړي دي دویم دا چې تورات سره چې کله نبی عليه السلام بیا مونږ په نبی عليه السلام هم ایمان راوړل دي دا به کې صالحان ومنهم دون ذلك او ومنهم بعض ربين دون ذلك بغیر د دغه دي څه مطلب یعنی نیکان نه دي په يهودانو کې ځنې خلک داسې د دون ذلك دغه نیکانو نه علاوه دي یعنی کافران فاسقان فاجران ستوار خلک دي الله ويبلوناهم بالحسنات والسيئات من امتحاننا واخص الذين بالحسنات فخ حالات سره والسيئات وبد حالات سره حسنات هغه حالات ویل کېږي چې د دې لپاره په دې لپاره مالداریان وي صحتونه خپل ژوند د ژوند مشکلات وته سیئات نه مراد هغه احوال لواله چې په دې باندې کوم قحطونه راغلي کوم مرزونه او بای مرزونه پر راغلي دي او یا دغه خلکو په دنیوي لحاظ باندې په دې هغه خلک مسلط شوی د دوی له سنگین سزاګانې ورکړلې مخینه یاد کې داغه باس من کړو
چې اول په دې کې سليمان عليه السلام الله تعالی راولېږو چې یهودیانو له خې سزاګانې ورکړلې. سليمان عليه السلام دور چې کله تیر شو الله تعالی مجوس کې یو سړی پیدا کړ بخت نصر په نوم باندې. هغه به سخت ظلمونه کړی دي بیا او بخت نصر بیا دی هغه عدل او انصاف هغه به ماشومان زنانو ته هم نه کړ یو مخیز به وجل سلم به وجل لري خدای نه هغه ویل یهودیانو نسل ختمه ورکړه. دا زمانه تیر شو بیا د نبی عليه السلام زمانه را. نبی عليه السلام زمانه کې د سره ډېر جهادونه شوي دي جراوطن شوي دي کم چې پاتیو نو هغه باره کې نبی عليه السلام وصیت کړی وو چې اخرجوا اليهود والنصارى من جزيره العرب لا يبقى فيها دينان. مرز الوفات کې اخرنه وصیت دا و چې په جزيره عرب کې به يهود او نصارى نه پرېږدي او يهود او نصارى کدي خاور ته داخل شو لا يبقى فيها دينان و درنه کې نه پاتې کیږي. به ذکر ابو بکر صدیق رضی الله عنه زمانه رااله نو خلق کې ارتداد پیدا شو فرقې را ولاړ شو او مانعين الزکات خلق موجود او چې زکات نه انکار وکړو او جمع زکات نه ورکړي. دا نبی عليه السلام خصوصیت اوس نشته موږ زکات نه ورکړو. نبی عليه السلام د ابو بکر صدیق رضی الله عنه دغه فرقو سره جنگونو او جهادونو کې وخت تیر او دی وفات شو. دغه بعد چې کوم دی عمر فاروق رضی الله عنه چې کله راغی بیا حالات یو حد پورې سازګارو. نبی عمر فاروق رضی الله عنه د نبی علیہ السلام په دغه وصیت باندې عمل شروع کو او د جزیره عرب نه پاک وشړ الله علاقه خالی کړ ته فلسطین ته خپل باندې لاړ او د علاقه خالی کړلې او یو روایت د حمله کړي د چې کله فلسطین ته ورسې دغه د يهوديانو یو لوی عالم ناس چې کله عمر فاروق رضی الله عنه ولید او تاسو وګ د سوق دی ولدار مسلمانانو سپا سالار عمر فاروق رضی الله عنه دی نو هغه بس پوری ایمان راوړ چې تاسو وګ دا ولي ول باسمانه کتابونو کې د قصې نقل چې د نبی عليه السلام امتی برازي دا لقب باندې سیدینه به يهود شړي او دا به د امتی د مجاهدینو سپا سالار خلیفہ وي او ردی سره سره په جامو کې به ولس په مند حمله کېدلی دي سړی وي یعنی د دنیا سره بالکل محبت نه بس صرف ټیم بته رہی دنیا د سيزونو سره امین نه لري او چې ما کله د جامو کې پیغمبرونه وشمارل نه بيخي ولس پیغمبر به کې لګېدلی نو بده وجه ما ته پته ولګیدا چې دا مقه پیغمبر او د قومتی د بل څوک نه نو بس ما ایمان راوړ. نو بده کې دا سیئات نه مراد دغه احوال الله والا چې دغه حالات به دې معنی تیر شو او د قاصاریان یا مرزونه به دې معنی تیر شو د دوی د ښه حالت به هم راغله بعد به هم رااله دا دوانه چې کوم دي لعلهم يرجعون دې د فارج دی را واپس دي د بد کارون. نو د دې آیات نه دوه مسایل هم معلوم شي. یو مسله دا شو چې د قوم او د مذهب خلکو ټوټه ټوټه کېدل خورېدل دا نعمت نه دی او دویمه خبره دا ده چې انسانانو چې کوم احوال لازم ښه حالات دي که بد حالات دي دا ښه حالات او بد حالات دا دواړه د امتحان جدا جدا پرچی دي او بده کې انسان چې کېږي چې یاره د انسان په دې کې احسان مندي څومره ده د الله تعالی د نعمتونو څونه قدر وکړي او د الله تعالی نظام به څومره ومني احکام به څومره عملي کړي او که داسې ونه شي نو بیا د هغې نه وروسته د عذابونو په لیول سره د انسان څومره د الله نه یریږي عذابونو نه څومره ویرېدو او کله به د مؤمن جوړیږي. نو ښه حالات او بد حالات د انسان دپاره د امتحان دپاره یو قسم له دو پرچې شولې چې بر دواړو کې د ایمانداري چې کېږي چې کله به د ایماندار جوړیږي او دا دواړه احوال په انسان باندې تېرېږي او د انسان حقیقت ته بیا کته کېږي. نو په دې کې چې کوم خلک د انجام پیژندونکي خلک خپل انجام پیژني چې دا حالات د چا را باندې راوستل څه دپاره راوستل نو هغه به خوشحالو کې په راحتونو کې مغروره کېږي نه او په تکلیفونو کې دا مایوسه کېږي نه. خو یهودیانو باندې د دواړو امتحانونو کار ورنکړو. اولنی امتحان چې په دوی باندې راغی حسنات ښه حالات چې په دوی باندې کله رالو او دوی مالداره شو مست شو بد اخلاقي د دوی عام عادت و د الله تعالی په عذابونو باندې دوی مکمل ډاډه و مخکې نه عقیده جوړه کړې و بقره کې بحث تر شوی دی چې نحن ابناء الله و احباؤه موږ د الله تعالی دوستان او زامن یو موږ ته اسم نه و جسم کې آزاد خلک دغه ډاډه کېدو نه وروسته چې کله الله تعالی دوی مالدار کړ او الله تعالی چې کول چې دوی څنګه ژوند تیاری توبه وباسي که نه وباسي نو دوی د الخلینه د الفاظ جاری شو چې الله تعالی غریب دی و نحن اغنیاء او موږ مالدار یو او موږ الله تعالی نه موږ ډېر مال دولت لرو داسې مطلب شو چې دا بیخي د کفر جمله وا قرآن دا نقل کړې ده چې کله د دوی حالات الله تعالی خراب کړو په دې باندې قاصالیان غربتونه رالو نو دوی بیا ویل چې ید الله مغلوله د الله تعالی لاس دوه ټینګ تړلې شوې دي په چا باندې خرچه نه کوي موږ څه نه راکړي زموږ حالات دومره خراب شو ستې رانه کړو نو په دوه ځګونو کې د کفر الفاظ صادر شو په غربت کې هم مالدارۍ کې هم نو بر دوه امتحانونو کې دوی ناکام وختل
بیا دا زمانه چې کله تېره شوه الله تعالی وایي فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. و چې کله دغه خلک مخکینی پیړۍ تېره شوله په دې کې ښه خلک هم پکې بد خلک هم پکې خو د دنیا نه لاړو. ښه خلک هم وفات شو بد خلک هم دنیا نه لاړو. د دې نه وروسته داسې خلک راغی فخلف من بعدهم خلف نو قایم مقام وګرځېدل د دوی نه وروسته خلف داسې خلف دا خلیفه ته ویل کېږي قایم مقام ته ویل کېږي او نماینده ته ویل کېږي. ورثوا الکتاب چې میراثه کې ویوړ کتاب وراثت دې ته ویل کېږي د مرګ نه بعد چاته میلاو شي. د مخکینی خلک وفات شو تورات خود به خود باندې پاتې شو. د تورات تعلیم درس او تدریس او د هغې نمایندګي دوی په لاس باندې ورله. نو دغه خلکو به داسې کوله یأخذون عرض هذا الادنى دی واخیسته سامان د دې دنیا سامان به پیغسته بل هغه شرعي احکام باندې به خسته. یعنی دوی د دین بیخي پابند نو دین او دیندارۍ نه روزګار او تجارت جوړ کړی دین یو بارګین جوړ کړی بده پیسې ګټلې او بیا به چې کله پیسې واغستو شرعي حکم به بدل کو ناجایز پتو به ورکړه د الله نه یریدل ويقولون ویل بی سيغفر لنا زرد جمع ته بخنه وشي الله ډېر مهربان دی بخنه براته وکي دومره بډاډاو یریدل بنا بیا هم ډاډاو. الله تعالی دې هغه ډاډه کېده دومره حدا پر ذکر کوي چې دغه خبره چې الله تعالی متبخنه کوي دا خبره په خپل ځای باندې ټیک ده خو دوی د توبې مستحق نه دي د بخنه مستحق نه دي ځکه چې وان یاتیهم کرابه لدیته عرض نور سامان مثله دغه په شان دي یاخذونه بیا بغست یو بیا واغست بیا به الله معاف کوي او ظلم معاف کوي او چې بیا به چانس برابر شو بیا به نور واغست یا ندی په خپل کار باندې پخېمانه کېدل بیخینه او د بخنه لپاره د الله تعالی د بخنه لپاره لازمي دا چې په تیر کار په پخېمانه شي روان وخت لپاره به عزم وکړي چې دسی باندې کوم نه الله به بخي او چې دا عزم دا دوه عزمونه پکې نه تیر حالات باندې پخېمانه کېدل او روان حالات مبارکي و خپل عمل صحیح کول دا پکې نه نو الله تعالی د انسان ته بخنه به بیخینه کوي. نو دې ځکه الله تعالی وایي چې دوی روزګار دا شو شرعي احکام د مالدار خلکو لپاره بدلول او غلط ناجایز فتوی به خلکو لور کولې او بدغه من به خالص پیسې ګټلې په کتاب د باندې د عمل کول او الله د رضا حاصلولو سره هیڅ تعلق پاتې نشو. وایي داسې خلک به اخر کې راغلي الله تعالی وایي الم یؤخذ آیا نو اخستل شوی ردوی علیهم ندوینا میثاق الكتاب کله کا وعده په کتاب کې آیا په تورات کې دا خبره به ذکر نه و الله يقول على الله الا الحق چې دی بنوي په الله تعالی باندې مگر حق وینا بکې په الله تعالی باندې به اس دروغ نه وراړي الله تعالی باندې دروغ وراړول دا کوپر دی ناجایز. تورات کې دا مسله ذکر و دا مسله تورات کې موجود و خودي کسانو به عمل نه کوي الله تعالی بار بار دروغ وراړول شرعي احکام به رضا نه بدلول غلط فتوی به قصدن د پیسو د پاره ورکولي ودرسوا ما فيه او دی بیانول هغه څه چې بده کې دي تورات کې کوم څه بیانول یا هغه څه لوستل به هغه څه چې په کتاب کې موجود تورات به لوستو نو تورات کې دا مسله موجوده و خو دې مسالې ته به غور نه کا خپل کار به جاری سات. والدار الاخرته او خامخ کور د اخرت خیر ډیر غوړه ده للذین حق کسانو د پاره یتقون چې د الله نه یریږي اخرت د پرهیزګارانو د پاره ډیر بهتره ده چې کوم خلک یریږي هغه د پاره اخرت ډیر بهتره ده. افلا تعقلون تاسو عقل نه لرئ يهوديان مخاطب دي چې تاسو د پاره اخرت بهتر ور دي دنیا نه او تاسو دنیوي سامان واغستو په مقابله د اخرت کې اخرت نه تاسو محروم شوي ال جنت په تاسو ته نه ملاويږي هغه به جهنم ملاويږي لہذا تاسو که د عقل نه کار واخلئ نو تاسو به انتهایی خساره کې لګیږئ. د دې نه هم معلومه شوله چې ګناهونه او حرام مال د عقل خرابوي عقل به کار نه کوي سړی به دې نه پوهیږي چې ما لپاره کم څه پیدامند دي کم څه نقصان دي په دې معنی حیوانیت غالب شي کم حیوانیت چې کم دی کم چې د خواهش غلبه ده د هرس غلبه ده هغه دومره زیات دی خراب کې چې د عقل مکمل ختم شي کار پرې دي به د خوف د بد منځ کې تمیز نشي کولای نو یو بد انجام سره اخر کې مخامخ شي.